چاله خدمتونه کوم او جوخاکونه کوم نو بس بدنارې راونم ډېرې تېرېږي زوی مې ناجوړه دی هغه هم نشم کولی ورور غم نشته او بل ګرانو کتونکو زمونږ دغه وس کې ده دې کرۍ را قرض کړې ده بلکې 2000 روپۍ را قرض کړي خو دا زمونږ له طرفه دا ونیسه ځان سره ما ته ته ویل ته به در کومه او الله دې په ډېر څه قبول کړي او الله به درله انشاءالله دغه کوي ښه امين ګرانو کتونکو دغه یوه زنانه یوه تورسرې یوه بېوسه کونډه او ورسره یتیمان بچي دا هغه بونیر د غرونو نه سهار به څه ټیم به را روانه شوي او دلته کې خپلې مجبورۍ بېوسۍ او بېکسۍ دې کیمرې ته ودروله د څو میاشتو نه په رابطه کې وه تر دې چې کرۍ ورسره نه وه او د کرۍ په وجه باندې دې ځای ته رونه رسېدله او زمونږ ورته دغه خبره وه چې خورې زمونږ صرف د ویډیو د ښه د پورې کار دی نور بیا د کتونکو کار دی څوک د سره امداد کوي ډېره ښه ده نه کوي لا ډېره ښه ده خو ګرانو کتونکو دا زنانه تاسو تنګول بې ځایه کالونه کول موږ د یو زنانه سره ویډیو کړی وه 15 بچي وو او په هغې باندې اوس هر سړی لګیا دی او خپل چې کوم دی نو ریکشن پې کوي او د خپل ډالرو دپاره او د یوټیوب او د ویوز او د لایک دپاره هغه زنانه هغه ژوند دی چې کوم دی په دو لګولی دی او نن هم هغه زنانه چې کوم دی نو میسیج وکړو چې ما ته کور کې پې ډېرې زیاتې مسلې جوړېږي دی خلکو ته ووایه چې دا نورې ویډیوګانې پې نه کوي نو ویډیو 15 میاشتې مخکې شوې ده او دوی پې نن لګیا دي هله دغه جینۍ زنانه رشته غواړي او دغه دا زنانه امداد غواړي خپله قصه دې کتونکو سره شریکه کړه څو بچي دي درې خاوند یې کله مړ شوی 15 کاله وشو 15 کاله منیر کې د کوم ځای د امبېلې کور پردی دی کور د کرایه دی چاله خدمتونه کوم او جوخاکونه کوم نو بس بدنارې راونم ډېرې تېرېږي زوی مې ناجوړه دی هغه هم نشم کولی ورور غم نشته من یو ورور مې وی نو ما دا چل چرته هم نه وی کړی څومره ورځو نه په تکل کې وي چې دلته کې راشي د یو کال نه خوړه مې نه کوو دا ځای ورته ښودلی چې یو چې هلته لاړ دا هلته ښځه راغې بیا کرۍ نه وه بیا کرۍ نه وه خو ته څه وایې چې څه وشي چې ما سره دونه امداد وشي چې زما د زوی علاج هم وشي دا ټول چټان مې راوړي دي ګرانو کتونکو دا لوی چټان چې کوم دی دا خو هسې هغه کور کلي کې چې دوی علاجونه کړي او چا چټۍ ورکړي لوی یو کاټن یې راوړی دی او هغه زوی هم ورسره راغلی دی مجبورۍ چې کوم دی نو را په مخه کړې ده سرې ورسه دي کونډه ده 3 بچي دي د کرۍ په کور کې اوسېږي خدمت کوي د هغې په وجه باندې هغه بچي هم پالي او خپل ځان هم هغه هم پالي ژوند ډېر سخت دی خپل موبایل نمبر ویلی شي ووایه 0 بیا 5 بیا 2 چیګانې بیا 3 ما ته راکړه چې زه ووایم که نه دا ونیسه دغه موبایل دی ساده موبایل ډېر خلک بیا څه وایي هله دا مخ خو راته وښایه که نه چې سی دي که نه ګوره کنګول مه کوې 0335 66 36 074 دا نمبر دی که نه په دې ایخ په نیغه خو زمونږ په ذریعه ورسره مدد کوې دا ونیسه موبایل ځان سره او په دې ورسره کوې ګرانو کتونکو بې ځایه کال مه کوې کوم خلک چې مدد کوي ستاسو د وجې بیا هغوی هغه موبایل یې بندې کړي خپله خور یې وګڼئ خپله بس خپل کور کې په خپل خویندو نظر وکړئ هغه شانتې
ستاسو 10 روپۍ 20 روپۍ 50 روپۍ د دې نستی غوصولی شي د کرۍ د کور نه دا خلاصېدی شي په بونیر کې ورته خپل کور ورکولی شي او زمونږ الحمدلله بونیریان رونه دې وخت کې په مختلفو ملکونو کې کال کوي اتفاق او اتفاق هم ډېر ټیک دی د انشاءالله دا خوراکۍ به چې کوم دی په خپله خپو درئ او د دې دا ټولې مسالې به حل کوي او موږ په بونیر کې ډېرو غریبانانو خلکو له ویډیوګانې کړي دي خو بس اوس لږ کناره کشي وو ډېر خلک را سره رابطې کوي دا د یو کال نه لګیا وو خو دا 3 میاشتې خو مسلسل نو مجبوره موږ ورته یې راشه یعنې زه خلکو ته اوس دې وخت کې لږ انکار هغه شانتې بس منټلي به تیار ورته نه یو چې یاره ویډیوګانې وکړو خو د دې زنانه ده دا د پیل در نه کوو نو ضرور مدد وکړې او خو چا ته وي چې پارم در وترې چا ته وي چې انعام در وترې چا دا وي دا به ګڼکپي وي ښه د دې خلکو په دوکه کې را نه شي ضرور ورسره مدد وکړي دا دغه بونیر ته راغلي دلته یې قسمت وکړئ دا ځان له بیک کې ور واچوه دغه ښه صحیح دي که نه